بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وقبل الصلوات. وفيه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجيت بالقراب ودابة ابيض طويل فوق الحمار رسول الله يضع حافره عند منتهى طرفه قال فلكت حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بالله بها قال ثم دخلت المسجد وصليت في ركعتين ثم قال فجاءني جبريل بعناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاسراء برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. باب د بیان د بوتلو کې پر رسول سلام سره ال السماوات اسمانونو ته و فرض الصلوات او په بیان د فرض کېدلو دغه منځونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مکه مکرمه کې نبوت ملو شو هغه کسان چې پیغمبر علیہ السلام ته صادق او امین وي هغه مخالف شو، چا بوته شاعر وي، چا بوته کاهن وي او چا بوته مفتری وي، چا بوته مجنون وي. سخت تکلیفونه پیغمبر علیہ السلام ته رسولي دي. داغه چې کوم ملګریو هغه ته هم سخت تکلیفونه رسول به دیو جنا چې کله د پیغمبر علیہ السلام تر وفات شو راتر وی مکمل ملګری واګر چې ایمان نه وراوړ. پیغمبر علیہ السلام بیا لاړ طائف ته. د طائف دا یو سردار زامن دی چې هغه ته دعوت ورکیو کېلی شي دغه مؤمنان الته هجرت وکړي د اهل مکه ور تکلیفونو نه په امان شي. هغه ایمان را نوړه. پیغمبر علیہ السلام بیا واپس. پیغمبر علیہ السلام عمر 51 یا 52 سال ته ورسید. نو الله داغه د غم لري کولو د پاره اسمانونو ته دعوت ورکړو. پیغمبر علیہ السلام د الله ملاقات لته چاغی تا واقع د اسراء واقع د معراج ویل کی. اسراء تو مل کیږي، معراج تو مل کیږي. قران مقدس کې دا واقع دو سوراتونو کې راغله. یو د سورته بنی اسرائیل په اول کې راغله او دویم سورته نجم کې راغله. سورته نجم کې بعض علماء کرام فرمایي نه ده تعلق د واقع د معراج سره دی او بعض وی د معراج د واقع سره تعلق نشتا. د معراج واقعا دارست راغلی دا د بعثتنا سو اخپس راغلی او سورته نجم په ابتدایي آیتونو سورتونو کې نو بعض وی د معراج د واقع سره تعلق نشتا. خود بنی اسرائیل اولنې آیات هغه کې واقع د معراج راغله. دغه واقعا د دې صحیح د مکی مکرمه نه تر بیت المقدس پورې او صحیح صداغي د بیت المقدس نوالا تر سدرۃ المنتہا پورې او صحیح صداغینا باردا. نو ان شاء الله د دې بیان کې او دغه واقعا چې کوم د معراج راغلی دا یا د اسراء راغلی دا کوم تاریخ باندې راغلی دې کې مختلف روایت راغلی. بعض علماء کرام فرمایي دا په 5 کال له بعثت باندې راغلی. حضرت تانوی رحم الله نشر الطیب کې دغه له ترجیح ورکړي. د پیغمبر علیہ السلام د بعثت 5 کال له مکه مکرمه کې دی دا واقعا راغلی.
بعد فرمایي د پیغمبر اسلام د هجرت نه 43 میاشتې مخکې راغله او بعد فرمایي د پیغمبر اسلام عمر 51 یا 52 سال تر رسیدله بعد فرمایي د پیغمبر اسلام عمر 50 کال 8 میاشتې او 20 ورځې دې تر رسیدله بعد فرمایي دا وشتم ربیع الثانی باندې راغله او بعد فرمایي دا په 27 رجب د خالش پوا دی باندې دا واقعا را دا روایت راجح دی دا خالش پوا او 27 رجب دی کالار یو چی واقع د معراج رال ثبوت داغي د قران نو راغله او د حدیث نو راغله د مکی مکرمین تر بیت المقدس پورې دی واقع ته اسراء ویل کی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير دغه واقع ته اسرار ویل کیږي دغه ثبوت قران سره راغله دیو جن فرمایي د دغه ناس انکار کوي نه د قران د آیتونو نه انکار دی سړی کافر کیږي دغه نه برا تر سدرۃ المنتهى پوری چکم واقعا د سورته نجم با آیتونو کې تو اشاره ده خو حقیقت کې دا حدیث مشهور او سره ثابت ده حدیث مشهور او سره ثابت ده کدا غین سړی انکار کوي دې ته گمراه ویل کی کافر نه دی گمراه ته ویل کی او بیا دا غین برا تر لا مکان پوره دا غي ثبوت په اخبار احاد سره راغله ان شاء الله دغه حدیث مبارکه چې پیغمبر اسلام د بیت المقدس نا بار روان شو اسمانونو کې نه چا سره ملاقات شوه دی داغه پیغمبرانو علیهم السلام نمونه باقاعده راغلی نو ثبوت داغي قران سره د صحیح راغلی دی د صحیح په حدیثي مشهور او سره او د صحیح په اخبار احاد سره راغلی دغه رنګي د کوم مقام نه پیغمبر السلام تللی دی مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ام هانی رضی الله عنها کور کې د پیغمبر السلام شپه دا د پیغمبر السلام د تر لور دا د حضرت علی صاحب خور دا لوی صحابیه را آل پېشپوا آل د جزړې د باب عبدالعزیز مخ کې چکم هغه پوړی وی د متاب نه سړی راوخیږي او خې طرف ته وګوري دال ترغه د کور هغه علامات او داغې نه خوي دالته یو برجی دا خلق بلاغین الله سلو لاس په پر سلو هغه ځکه فرمایي دا بورا قدرولو پیغمبر السلام ال تشفوا د مسفتن نرستو جبرائیل السلام او میکائیل السلام رااله پیغمبر السلام تشراله پاسه چت را کوش ناشنا طریقې سره را کوشو یو دې ته اشاره ده چې کوم واقع راغلی دا د اخر قیادت ده دویم فرمایي ستا سفر چې کوم د اخر قیادت سفر دا عمل اعلی تر د چت ندی را کوش شوی فرشتي دا سری چې په دیوالونو په دې چتونو په دې باندې منی کیږي نه فرمایي ستا سفر مل اعلی تر پیغمبر السلام رایخ کا دای حرم شریف حتیم شریف تراوس د خوب آثار لا پیغمبر السلام باندې موجود دي دیو جنا باز علماء کرام فرمایي حرم شریف کې حتیم شریف نه را پاسو نو حقیقت کې ال تو دل تیرا وستا د خوب آثار ور باندې موجود
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شق صدر کړي او د پیغمبر علیه السلام شق صدر سلور ذل شویره یو وړو کوالی کې چې کله پیغمبر علیه السلام د حضرت حلیمه سعدی را پکور کېو او دویم بیا چې کله پیغمبر علیه السلام د لسو کالوش او دریم فرمایي چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملاوي ده او سلورم چې کله پیغمبر علیه السلام معراج ته سلور ذل شق صدر شوه پیغمبر علیه السلام ذلی کولو کا او فرمایي اپریشن یو لوکا داغه پزله کې ستور شي نو دایته نه لری کړه د ایمان او د حکمت نه ډک د سرو تعالی راولې د پاغي کې خو دو بیا یې سینو ګندل او زلې په خپل زبانه کې خو د دغه زین فرمایي براق تبعول السلام خطا او پلار مختلف زایونه راغلي دي مدینه منوره باندې چې کله تیرېدل نوی دا مدینه منوره دا د قجر علاقه ده بیت اللحم باندې چې کله تیرېدل دا عیسی علیه السلام د پیدائش مقام ده مدینه کې کوز شدل تنه پلوکا بیت اللحم کې فرمایي کوز شدل تنه پلوکا بیت المقدس ورسیدا آلتا یو گٹرا پاگی کی سوره و یادا سوره جبرائیل علیہ السلام گتبانی اوکا یادا مخین موجود دے خوربانی برشوے جبرائیل علیہ السلام کولو آگئی پوری برا قطاڑا آلتی منسکڑی دے و بیادا غین برتلی دا مختلفو پیغمبرانو علیہم السلام سرا دا پیغمبر علیہ السلام ملاقات شوید او بیا سدرۃ المنتہا تلاړ د سدرۃ المنتہا کې جبرائیل علیہ السلام پاتې شو پیغمبر علیہ السلام برلاړ دغه واقعا ان شاء الله د معراج د په دغه حدیث مبارک کې راغی تفصیلی بیان راغلی او پسې حدیث کې بیان راځي دغه رنګه د پیغمبر علیہ السلام معراج دا په خوب کې او په خو تمام علماء کرام فرمایي د پیغمبر علیہ السلام معراج ډیر ځل شوی دا کوم چې مشهور ده او قران کې بیان راغلی دی دا معراج په خوانه شوی او جسمانی او روح دا دواړه تللی ایواز روح نه جسم هم ور سره ده دا دواړه تللی پاتې شدا خبره بعض خلک اعتراضات کوي چې بر یو حصر زمهریر ده سخت یخنی دا غین سوک برا نشتله بعض حصہ آغا ناری دا اور دے گرم دا غین سوک برا نشتله نو دا غین منگ جواب کو چی دا سوالون او دا اعتراضونا دا زمنگ پا ذہن کی رازی دا خو اللہ بوتلے دے انتہائی اعزاز سرا انتہائی اکرام سرا دا اور او دا یخی سیدا خدا اللہ پا دست قدرت کری سو کی گرمی کری دی سو کی یخی کری دی فرمائی اللہ بوتلن دا اعتراض کے سو کی دا ملحدین دی دی وجنا ہمیں علماء کرام فرمائی روحانی او جسمانی طریقی سر پی خبار پیغمبر السلام تلے او دلیل لاغی او دار اللہ وی سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان سرا چې اشاره کیږي دا یو عجیب شی ته کیږي فرمایي او ناشنا شی ته کیږي کچره د خوب معراج او روحاني طریقې سره د خوب معراج فرض کوي کله یو ځای تلال شو کله بل ځای ته سړی په خوب کې لاړ شي دا واغ ملګری خوبونه نه ناشنا خوبونه نه کله سړی یو ځای تلال شو کله بل ځای تلال شي دغرنگی اسرا بعبده عبد جسد مع الروح دوالو تویلی کی ایواز روح تنویلی کی گی دوالو تویلی کی درم فرمائی اکل پیغمبر علیہ السلام راغے او داغی بیان اوکان حضرت ام حانی رضی اللہ تنہا پیغمبر علیہ السلام توی دا اللہ رسول دا خلق تم بیانو ستا تکذیب بہو کی خلق ته م بیانوا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کې چیرې په خوب کې تلې وي دا خو دومره خبره نه و څوک وا بداغه نه انکار کوي ودی کی عجیبه خبره نه را ابو جهل چې کله خبر شه پیغمبر علیہ السلام ته وی یار خود بلبل سوئی وی سی ویلی دی وی چې د اسمانونو تلم د جنت او د جهنم او د برزخ سیل میکړې د الله سره ملو شوه وی پیغمبر السلام او بکر صدیق سے بتوی پیغمبر السلام چرته دروغ نه دی ویلی کدا سی او غویلی په دې زما ایمان ده فرمای ابو بکر صدیق اکبر وګرځید لوی رښتینی ناغه واقعا تصدیق کړي دی او ابو جهل ټوکې کول اشنا دې بلبل سوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی اهل مکه ته پوښتنه کړي بیت المقدس داغه دروازې سمره دی او کړکۍ سمره دی او برجې پکې سمره دی پیغمبر علیہ السلام وې زړه خپش دا خو مازال سره محفوظ کړي نو چې دې را تاسو کا الله بیت المقدس چت کا ما او تکتل داغه دروازې داغه کړکۍ او داغه برجې دا و مشمارل او غیله می جواب ورکاو دغه رنګه پلار چې کم کلا راځي پیغمبر علیہ السلام وی کمی قافلی چې را روان دي داغه نه تاسو کوي یو قافله داغه نه وخرج شو هغه نه تاسو کې پلاني مقام کې را روانه و یو قافله چې موږ راته ریدو دا غي ساروي زمنګ نه وای رید او ترن شو منډه وکړه دا غي نه تاسو کې هغه واقعا دا غي تصدیق کړي دي نو معلومیږي د پیغمبر صلوات والسلام معراج دا یوازې روحاني نه بلکې چې کوم مشهور معراج دی دا په یې خده روحاني او جسمانی دواړه داغی بارکی حدیث مبارک کرال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراق رات لوکلی شماعت با براق باندے براق فرمائے دا برق نہ دے یا انتہائی پڑک ہوئی یا رنگی سپین دے ردی وجنو تا براق وی لکی هو داب وهو دابتن ابجزو دا دابر سپین طویل اگدا فوق الحمار داسنا لویدا ودون البغل دا قشرنا لگا وڑا داغا دابر فرمائی داغا سورلینا چه مختلفو پیغمبرانو علیهم السلام دا ضرورت دا پار پدی سورلی کردی را حایزو حافرو گدی خپل قدم سوا عند منتها طرفی پنیز منتها دا نظر دا غیبان کم دوی کی چه دا غی نظر لگی علتا قدم دی قال فیضا رکیبتو چکل دا سور شم پا غیبان قال فرکیبتو دا سور شم پا غیبان حتی تیتو بیت المقدس تردی پوری چه در عالم بیت المقدس تا دا سفر چه کم شوی دی دا پا طول اشپا کی نده شوی د مکی مکرمه بیت المقدس دی وی میاشتلار د عام سفر باندې دی وی میاشتلار د زمکه نه تر اسمانه پورې د 500 کالو مزل او د غرنګي یو اسمان بیا خپل دمره پیړلې بل یو اسمان نه بل اسمانه پورې دمره مزل او بیا د اسمان نه تر عرش پورې دغه شانو ګد مزل دا ټول پیغمبر السلام د شپې په لګای سکه کړي او باندې علماء کرام فرمایي ټول درې نیمه غنټه لګیدلې حتا تیت بیت المقدس قال بربت بالحلقه التي يربط به الانبياء داس میں وتاړه دا براق میں وتاړه باندې کړي پوري يربط به الانبياء چې باغې پوري پیغمبران خپل سنا او خپل براقونه تړي قال ثم دخلت المسجد بیا دې جماعت ته داخل شم فصلیت فی رکعتین دې کې مې 2 رکعات منځ دا 2 رکعات منځ فرمایي دا عام نفل منځ د من فرضیت خبرستو راځي عام نفل منځ
او دام فرمایي پیغمبر اسلام د پیغمبرانو د پاره امامتی کړي نا. نو حافظ ابن کثیر رحم الله فرمایي پیغمبران د پیغمبر السلام سره رااله د بر نراله او بیت المقدس کې داغي امامتی کړي نا. او دلیل داغي دا ذکر کړي چې کله پیغمبر السلام برزي نو جبرائیل السلام ار یو نبی چین داغي سره باقاعده تعارف کوي که مخ کې منځ کړي وي نه بیا تعارف ته ضرورت نه و. که مخ کې امامتی کړي وي نه معلومیږي امامتی چې پیغمبر السلام واپس شو دیو سره د غزې پورې راغلي دي. اولیاء کرام دي څوک پات شوي دي داغي د بدن سورې نشتا، څوک ژوندي دي داغي د بدن چې ودرېږي نو سورې فرمایي دا سره د غزې پورې راغلي. دو رکعات منبه کا ثم خرجت بیا راوتم فجانی جبریل بإناء من خمر راتلو کرمات جبرائیل السلام په یو لوخي باندې د شراب بنا و إناء من لبن او په بل لوخي کې پیری فاخترت اللبن ما غرق لاغه پیو لرا شراب څنګه وړي دي شراب خو پلید دي. نو جواب به تر نه وکي چې ردی حرمت مدینه منوره کې د هجرت نه رست راغله دا غټیم دی فرمایي چې شراب حرمت نه دی راغله. خو بعضی شیونه داسري چې د الله نبی او نیکانو صالحانو ته ځان ساتله شراب می روانه غس پي می راواغس. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة غرض کا فطرت لرا سنت پیغمبرانو علیه السلام لرا. ثم رجبنا الى السماء بیا خجولو کړه په مونږ باندې اسمان ته فرمایي سترقي سره لاړ معراج په معنا د پوړې اندر پایا باندې راځي. هغه پوړې اندر پایا دغه حقیقت الله ته معلوم نه. فرمایي نفس سبتها جبريل طلب د کولو ک جبرائیل السلام دروازه کولو کوي. فقیل من انت نویل شتسوکی قال جبرائیل ام قیل و مما کسا سر سوک دی قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین معلومه شو چې برار کو جانشید لے آر یو کس برانشید لے داغی باقاعده مکمل تحقیق و مکمل معلومات کیگی تسوکی چې بر دی دام تینا معلومه شو چې اسمان یو حقیقت دی زی جرم او زی جسم دی. کم کسان چې دا ویدا د نظر حد دی هغه په عقل بس روان دي د نقل لاغي نه خبر. فرمایي عقل پسې چې صرف سوګ دا وحشي خلق دی دارو خلق نه. قال محمد قیل وقد بعث الی دتا دعوت ورکړې شوی دی د په سوګ لګلی شوی قال قد بعث الی آو فرمائی ففتح لنا دروازه کولو کړه زمنګ د پاره. فاذا انا بآدم ناسب زملاو شم د آدم علیہ السلام سره فرحب بمات مرحبا وی ودعا علی مات دعا وکړه به خیر په خیر سره. ثم رجبنا الى السماء الثانيه بیا یې خېجول وکړه په موږ باندې دویم اسمان ته فسبتها جبريل هغه معنا به کوي علیہ السلام. فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی. باقاعدہ مکمل تحقیق کیگی. فرمائی قال ففتح لنا فاذا نبی ابن الخالد ناسا پازم لو شما داغا ابنینو د خالد سرا عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا. عیسی زید مریم دیو دا غرنگی حضرت زکریا علیہ السلام دی دوالو تا دا تروریان زامن وی لکی صلی اللہ علیہما فرحبا فرمائی ودعوالی بخیر ما تے مرحبا ویو دعائی وکرمات دی دوالو پا خیر سر. ثم رجبنا الى السماء الثالث بیا ته جولو کړه په مونږ باندې دریم اسمان ته فسبتا جبريل فقيل من انت قيل جبريل قيل قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه. ففتح لنا فاذا نبي يوسف
ناسا بزم الوشم د یوسف علیہ السلام سره واذا هو قد اعطي شطر الحسن ناسا باور کې شو هغه ته حصہ د حسن قال فرحب بي دمات مرحبا وی ودعا لي بخير دعا وکړه ما ته په خیر سره ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فرمای فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادريس صلى الله عليه وسلم ادریس علیہ السلام سره ملو شما فرحبا ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعنا مكانا عليا من اوچت کړی دلته مکان عالی تا نو ترجمه کې منګ ویلې دي یا مراد د مکان عالی نه اوچته مرتبه را او یا مراد د مکان عالی نه سلورم اسمان دی او د چې کوم واقعا دا فرمایي تفاسیر کې راغله ترجمه کې موږ دا غي بیان کو ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل فقيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بهارون صلى الله عليه وسلم ده هارون عليه السلام سره ملو شما فرحبا ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسه شپږم اسمان توختو فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بموسى ناسا بزم لوشم د موسی علیہ السلام سره فرحبا ودعا لي بخير مرحبا ما تو دعا وکړه ما ته په خیر سره ثم عرج بنا الى السماء السابعه فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا دروازه کولاو کړه فاذا نبي ابراهيم ناسب ملو شم د ابراهيم صلى الله عليه وسلم سره مسللا ظهر الى البيت دے ڈڈ لگون کے دے الى البیت المامور بیت المامور تھا بیت المامور په مسمان کې د پرشتو یو عبادت گاه ده بینه د کعبه مبارک په برابرۍ باندې د ابراهیم علیه السلام تعلق فرمایي د بیت الله سره د الله کورې جوړ کړي بیت المقدس هم جوړ کړي دیو جنا اسمان کې هم داغه نسبت او داغه تعلق د بیت المامور سره ده و اذا هو يدخل كل يوم ناس په داخلي د بیت المامور دار یو ورځ 70000 ملک او یا زره فرشتي لا يعودون الیه چې دې ته بیرته نه واپس کیږي ایو ورځ عبادت کی یو ځل عبادت کی فرمای بیا نمبر ناراضي دا الله لخر الله تعالی ثم ذهبا الى السدرة المنتهى فرمای بیا لاړ ثم ذهب الى السدرة المنتهى بوتله وکړه په ما باندې سدرة المنتهى تا سدرا تمانه د بیره باندې راځي منتهى فرمای په معنا دا اخري مقام باندې راځي دغه ونه دا فرمای دا اسمانونو کې مرکزی دفتر ده د لاندې نه چې کوم اعمال لازم هغه دغه تخیج او دغه رنګه نه پاس نه کوم حکم ناراضي هغه دغه ترازی مرکزی دفتر دی فرمایي تمام اعمال ته جمع کیږي دالتا جبرائیل السلام پاتش فاذا ورقها كاذان الفيلت ناسا پداغي چې کومه پانی دی پشان داغي غوګونو دا اتیری پانی د غوګونو دا اتی پشان اتی غوګ غټ غوګي ما شه دا اتی غوګ تراغله وزن لاړم وینه درځونه خبره مونږ درځونه خبره دا حقیقت دی چې چا د اتی غوګ لیدلې پته وته لګي د مچ او د مهرانم بګي پته نه لګي فرمایي وَإِذَا سَمَرُوا أَكَلْ قُلَالْ
داغه میوه په شان داغه مټکو وی خمان او منګي داغه په شان داغه میوه قالا فلما سروایا غشیها من امر الله ما غشیا ار کلا چې پټک لاغې در په حکم نه الله سره چې پټکړې وا تغیرت فرمایدا متغیر وا فما احد من خلق الله نشته یو کس دا مخلوق د الله نه یستطيع چې طاقت ولري ينعتها اجر دې صفاتو کې من حسن ادا غید حسن د وجنه فرمایي زمون مفسرین وی فرشتو د الله نه اجازه وغوښته الله موږ د پیغمبر اسلام استقبال کو یو معزز مل مرادی خلق تلاری کی دروازې جوړی کی او لارو ته خسته کی دغه شان داونه دی خسته کړی را د سرو زرو پتنګان ور باندې ناشتي او دغه رنګي انتهایی خسته کړی دا فوح الله الی ما اوحا الله وحی وکړه ما تاغه چې وحی وکړه ففرضا علی 50 صلاه یا ففرض الله فرض کې په ما باندې 50 منځونه فی کل یوم و لیلۃ دا سفر د پیغمبر اسلام په مختلفو احادیث کې ذکر دی دلته تر دغه ځای پورې سفر راغی فرمایي فی کل یوم و لیلۃ بار ورځ و رشفق فنزلت ایلا موسی ذرا کشم حضرت موسی علیہ السلام فقال ما فرض ربك على امتك سشه فرض کړ رب تاسو په امت باندې قلت 50 صلاه ما وی 50 منځونه فرض پیغمبر السلام سے فرشتي ولیدي چې منځ کاو نو خیال داو کہ زما امت تعالی د مندا تحفرا کې نو خوي 50 منځونه قال ارجع الى ربك موسی علیہ السلام فرمایل واپس شرف سات فاسأله التخفيف سوالو کداغن التخفيف فإن امتك لا يطيقون ذلك ستا امت نه دې طاقت نه لري پیغمبر السلام خاول په ابراهيم عليه السلام راغې هو اسمان کې او بیا موسی عليه السلام باندې شپږم اسمان کې را فرمایي ابراهيم عليه السلام تسنوي موسی عليه السلام هغه ویلال شو دا منځونه ډېر دي چې الله دې تکم فرمایي محدثین او مفسرین چې موسی علیہ السلام کلیم الله دې هغه ته خبر حق حاصل لې د دې وجنا هغه وتوي دویم فرمایي د دې وجنا چې موسی علیہ السلام د خپل امت داغي امتحان غسته یو روایت کې باغی دو منځ نه راغلي دوی نه کول او یو روایت کې 50 راغلي دي هغه نه کول نور دی وجنا لال شاه چې الله یې تکم کی دریم فرمایي د دی وجنا چې ابراهيم عليه السلام خلیل الله دی دې چرته چې د الله حکم راشي دې چرته چون چرانه کوي دی وی آمنا وسلمنا زه تیارم چې الله وتوي هجرت کا د عراق نانو دلاړ هجرت وک الله وتوي دا بیبی او دا وړو کې ماشوم دار دي زنه جدا کا ندی بالکل تیار دی او دا رنګي مکی مکرمه ته چې ورسول الله او ته دا اوس پرې دا او تبیر تکور ته واپس شا هغه وی ټیک دا بیا تعالی وی دا ماشوم بچی دې ذبح کاغه وی ټیک دا ار یو حکم ته مکمل طریقې سره تیار دی کاغه 50 منځونه دي ک سل منځونه داغه پروا نشته هغه مکمل طریقې سره تیار دی ندی وجناغه ته سونوي چې واپس شا الله تدا منزنا دا کم کی فرمائی ابراہیم بن ادهم رحم الله چې کله د فقیر انسان د بادشاہ د لور تپوسه وک هغه وی چې دا څوک لیونه د بادشاہ د لور تپوس کې د خنه پیژاند چې مخ کې د بادشاہ هغه وتوی منګه خدای مہر یو لال دلالونا دا ول مہر دا راوړن په نکاح به در د لال فرمایي
لالونه خپل ځکه نه ملاوي دریاب ته ولګي نو فرمایي دریاب په بالټي کې بل طرف تاړي دا دریاب چوم چې لالونه ولويس دا الله شان ته ګورا دې شروع شه دا الله غ رحمت په جوش کې راغی ولالونه دریاب راو غردول هغه یو یاد دو غختل دول سولالونه وړي دغه شان حضرت ابراهيم عليه السلام لوی شان دی فرمایي یار یو حکم ته تیار دی هر څه چکی نو پیغمبر علیہ السلام ته ابراهيم عليه السلام سونوي موسی علیہ السلام ته وی پیغمبر علیہ السلام ډیر ځل واپس شوی وی فرمایل فإن امتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني اسرائيل ما امتحان غسر بني اسرائيل وخبرتم دا امتحان میں غسر قال فرجعت الى ربي واپس شوم خپل رب فقلت يا رب ما وی رب خفف على امتي الى منذر كم كما په امت باندې تخفیف را ولدا ما په امت باندې فحتى اني خمسا بنز منذر کم کړه فرجعت الى موسى واپس شوم موسی علیہ السلام ته فقلت حتى اني خمسا بنزيرا کم کړه قال ان امتك لا يطيقون ذلك ستا امت د دې طاقت هم نظری فرجع الى ربك فصله التخفيف خپل رب ته واپس شاه نور د تخفیف سالو کا قال فلم ازل پیغمبر علیہ السلام وزام شوم ارجع بین ربي وبين موسی علیہ السلام چې زه واپس کېدم پمن د خپل رب او پمن د موسی علیہ السلام کې نه حضل پیغمبر علیہ السلام واپس شوی حتا قال یا محمد تر دې پوری چې وی فرمایله اے محمد صلی الله علیه وسلم انهن خمس صلوات دغه منځونه پنځه منځونه دي کل یوم و لیلۃ هر شپه او هر ورځ لكل صلاه 10 دار یوم د پار ثواب د لس منځونه نه یوم ادا کول کی اجر ثواب د لس منځونه نه فذلک 50 صلاه نه پادا کول کی پنځنی خو په ثواب کې 50 دي ومن هم بحسنه هغه چا چې قصد نه کيو فلم يعملها ونکړه كتبت له حسنه زول نیکی لیکم فاین عملا کوي کله كتبت له 10 زول لس نیکی لیکم ومن هم بسیئات چاچا اقص کدا بدی د گناہ فلم يعملها ونکړه فرمای لم تكتب شيئا داغه پاره سم نه لیکل کی فاین عملها کوي کړه كتبت سیئات واحده فرمای زراغه پاره یوانی کی ایوالی کم یو بدی كتبت سیئات واحده قال فنزلت حتى انتهيت الى موسی علیہ السلام زرا خود شما فرمائی تر دې پورې چې زرا علی موسی علیہ السلام فاخبرته خبر می ولور کې پنځه منځونه شو فقال ارجع الى ربك فصل التخفيف وی فرمایل واپس شیخ فل رب ته نور د تخفیف سوال موکا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علیہ السلام فرمایل فقلت ما وی قد رجعت الى ربي ز واپس شو خپل رب ته حتا استحيت منه تر دې پورې چې مال حیا راځي بیان شمرات دیم زمون علماء کرام فرمای بیان دې تله الله تو فرمای لا يبدل القول لدي قول زما پنځ باندې بدلیږي نه د پنځو منظور دا حکم قطعی دی دا بدلیږي نه دریم فرمای د دی وجنا د پیغمبر اسلام دا خیال الله پنځه منځونه کمای آسنا چې بیا پنځه کم کې نو زبا صفات شم زما امتیان با صفات شي هغه تحفه چې کوم د منځونو تحفه دا به ختم شي د دې وجنا پیغمبر السلام بیا فرمایي لال نشا نهز اللال او بیا لال نشا ورپسې وبه قال حدثنا عبد الله بن هاشم عبدي قال حدثنا ابو قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلق به الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت
وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل ويلعب ماء بالماء فاخذه فسراه فشق عن قلبه فاتخذ القلب فسخج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم فكر في دست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاد في مكانه وجاء بالماء يسعون الى امه ان يزيره فقال ان محمدا قد قبل فاستقبلوه منتقى اللون قال انس رضي الله تعالى عنه وقد كنت ارى ذلك المرجل في صدره دی احادیث کی ہم سٹکرالا فرمایا ان انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتیت ما تراتلو کلیش دا پاگا ٹیم کی چې پیغمبر علیہ السلام رضای مور سرو فانطلقوا بی الى نا دغه ټیم فانطلقوا بی الى زمزم بوتلی وکړه په ما سره زمزم بوتا فشرحا عن صدری شرحو کې شزمار سینې کولاوالیو کې شزمار سینې نه ثم غسلا بماء زمزم بیا وینځل شو زمار سینې په بور زمزم باندې ډیر معلومی کې وبد زمزم فرمایي د حوض کوثر د وبونه غوړه دي د زمزم وبو د حوض کوثر دا غینه غوړه دي ثم انزلتو دا انزلتو فرمایي به معنی د تورک ته باندې راځي بیا ز پرې خودل شم بیا دې ورپسې حدیث مبارک را لان انس ابن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاو جبريل علیہ السلام تراغي او يلعب مع الغلمان دلوب کې ولید الکان سرا فاخذه وینیو دلرا فسرعه را پرست دلرا فشق عن قلبه کولوالیو کدا غلزرنا فاستخرج القلب ازلیو لراویستا فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه راویستا داغینا یو ټوکړه د ویني یو ټوکړه فقال هذا حظ الشیطان وی فرمایل لاغه حسر شیطان دا من کستانا ثم غسله بیا وینځ دلرا تی 30 دن پاغه تعالی کې من ذهب دسرو زارونه وزمرا یا ساتي دا حسر شیطان دستان او دای پاغه تعالی دسرو زارو کې خوله دسرو زار استعمال خو حرام ده څنګه یې پیغمبر اسلام زلا پدې کې وینځله نو جواب بتنه داو کوي چې دا غټیم دی چې د سرو زر حرمت لانه دی راغله د سپینو او د سرو زر حرمت نه دی راغله یا دویم جواب بتنه داو کوي دا عمل پرشتو دی او پرشته د حرمت او حلت د پاکی دی هغه ته دا حکم نشته دا حکم انسانانو ته دریم جواب بتنه داو کوي چې واقع د معراج د امور د آخرت نه واقع د معراج د امور د آخرت نه او د آخرت کې با سره سپین فرمایي سړی می استعمالي او بیا به ما زمزم ثم لامه بیا یوزک ثم اعاده بیا واپس کې په مکانی په خپل ځای وجعل غلمان دغه کان رااله یساون چې منډي والی اله امه مورد د تیان زئر او چې کمه دای مورد رضای فقالوا دی ان محمدن قد قتل محمد سلام قتل پیشا کسان را لو قتلک فاستقبلوا دی ولا مخل را لو منتقع اللون پیغمبر السلام زیل رنگ والو قال انس وقد كنت يقينا زوم اراچ مالدا اثر ذلك المخيتي اثر د غستنه او د غندل فی صدره پسینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دا اثر او د غندل چې کما هغه د هغه کې رسو موجود ورپسې وبه قال حدثنا هارون بن سعيد شهاب بن سعيد بن الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال قال سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمير قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن ليله مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبه انه جاءه 3 نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث في قصتنا وحديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص بعض اشیاء مخکې کړي دي بعض اشیاء رستو کړي دي سیب کې زیات کړي دي او سیب کې کم کړي دي خو بنیادی واقع هم دغه واقع چې مخکې بیان شو دا ورپسې حدیث به ان شاء الله ورپسې سره وایو